تر څو ورځې بندي ماشومان جاړي موږ ته دومره پته نه لګي چې ماشومانو ته خوراک سشتی که نه اوسه پورې ایم پی ای فضلیکن کم چې موږ زم په وټونو تلی دی منتخب شوی هغه اوسه پورې د دې مالي هېڅ قسمه دغه ونه کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. swat.news.com مینوالو السلام علیکم. تاسو کرور تاسو ملګری بزل ربی پختوندیار تاسو ته نن یو نوی پروګرام کې مخاطب یم. عزتمن دوستان چې تاسو ته پته ده چې په ټول عالم په ټوله دنیا باندې یو وبا راغلی ده او د هغې نوم دی کرونا. الله دې موږ ټول مسلمانان ټول انسانیت له دې الله خیر ورکړي. دا وخت زه د تاج چوک منګوره کې ولاړ یم اسحاق محله کې. دلته کې یو زمونږ خور کومه زنانه چې وه هغه کوم ریزلټ چې د هغې و هغه پازیټیو راغلی و. خو بیا په هغه کې دا ټوله محله چې تاسو ما په دې خوا باندې تاسو وینئ یو پولیس هغلته ولاړ دی یو دلته ولاړ دی په دې باندې پولیس تعینات شولو او په دې باندې خپله پیره کوي. د دې محلې نور کم کسان چې وو هغې ټسټونه چې رالو هغه نیګیټیو دي برابر دي. خو عزتمندو زمونږ حکومتي چارواکو ته زمونږ خواست زمونږ عرض دی چې یاره دوی اوس په کورونو کې بند دي کم از کم دوی ته د راشن ضرورت راتلی شي چې دوی ته د ډاکټر ضرورت راتلی شي دوی ته د میډیسن ضرورت راتلی شي. نو زمونږ تر دې دمه وه چې موږ د محلې ته رالو خپلو حکمرانانو خپلو مشرانو ته موږ دا وښیو. موږ سره د محلې ورور ولاړ دی او په دې حوالې سره خبرې کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زما جی نوم شامل دی اسحاق محلې سره تعلق ساتم. اول خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم د سوات نیوز. بیا به موږ دا ووایو چې 4-5 ورځې وړاندې کم دې مالک سیل شوي ده تر اوسه پورې دا کورونه چې دي دا بالکل سیل دی. د حکومتي چارواکو طرفه نه ایم پی ای نه ایم این ای نه ډي سي نه ای سي نه ډي ایچ او هر قسم انتظامیه بالکل خاموشه ده. دا کیسونه چې دي دا هم نیګیټیو راغلي خو څه قسمه دغه دلته زم د مالي سر ونه شو. دا تر څو ورځې بندي ماشومان جاړي موږ ته دومره پته نه لګي چې ماشومانو ته خوراک سشتی که نه چا ډوډۍ خوړلي که نه ده. اوسه پورې ایم پی ای فضلیکن کم چې موږ زم په وټونو تلی دی منتخب شوی هغه اوسه پورې د دې مالي هېڅ قسمه دغه ونه کړو ایم این ای سلیم الرحمن ونه کړو. دوی د اوټونو په دغه کې یو ور دو ټکولی دی راغلی دي اوټې غوښتی دی اوټ مونږ ورکړی هغسې دوله په کار دي چې راشي یو ور وټکئ د اوټونو په شان یو کور نه تپوس وکړي آیا ستاسو څه حل دی تاسو ته ډاکټر ضرورت دی تاسو ته د غوړو ضرورت دی تاسو ته چینی ضرورت دی د آټا ضرورت دی ستاسو څه دي تاسو ته دوایانو ضرورت. تاسو ډېره مهرباني تاسو دې مالیه دې غریبانانو تپوس وکړو او رالی کم چې هغه تپوس کوونکي دي تپوس کول ولا پکارو نو خدای خبر چې کم ځای پټ شوي دي او کم ځای ناستي او پرې بازارونو کې ګرځي موږ راشن تقسیم کړي پټوان مټوان وباسي راشي تاسو دې محلې ته راشئ د زیارت ته ورځې نه دا معامله شروع شوې ده. په دې خلکو پسې دا ورونه دا دروازې بندې دي پولیس یو طرف ته ولاړ دي بل طرف ته ولاړ دي او تاسو تپوس نه کوئ چې دې خلکو کره سشته سنشته ماشومان جاړي وږي دي بیماری نور څه بیماری شته نه دوایي شته دوایي نشته تاسو راخو شي تپوس وکړئ دې خلکو کنه لکه دا خو دا سیاست خو هر ټیم بیا کیږي تاسو به دې دروازو له بیا نه راځي به دې خلکو بس وټ به بیا نه غواړي دې خلکو نه اخر لکه دا مرض خو به خدای پاک یو ورځ لري کې ان شاء الله. خو لکه دا سیاست خو به تاسو ټول عمر کوئ ځئ راځئ په کم سترګو به ځئ راځئ دې مالې ته په کم سترګو ځئ چې یاره موږ له وټ راکئ او په دې مال باندې مړېده چې کم دینو دا لکه تر څو پورې به دا مال جمع کوئ دا مال خو بس لکه د دې څه حد وښیئ څه لیمټ یې وښیئ چې لکه دا پښتانه خو هر ټایم دې قربانۍ ته تیار دي دغه چې دا یو پیره تاسو له دا مال درکړي چې څه ستاسو په کار چې درکړي د هغې نه بعد لکه تاسو بیا توبه وباسئ چې د هغې نه بعد لکه موږ نور دغه نه کوو او د خدای رضا دپاره موږ دا سیاست کوو د خلکو خدمت به کوو کم از کم د دې خلکو معلومات وکئ تپوس یې وکئ دا غریبانان خلک دی او د 4-5 ورځو نه په دې محله کې ګیر دي بیماری ده نو تپوس یې وکئ. دا ټسټونه اخیستې شوي دي ماله بنده شوي ده په دې کې زه به دا ووایم چې زیاتره کسان چې دا ډیلی ویجز واله دي د ورځې څه وګټې ماښام یې وخوري هغو دغه شانتې شپږم ورځه بند دي او زموږ حکومت هغه خبرو خیال نه کوي او ته خیال نشته او بلدیې والا چې کوم بلدیاتي نمایندګان او خو د سره په خپل وخت کې نه دي راغلي
عزتمندو تاسو زمونږ د ضرور خبر اوریدلې خو د دې خبرې مطلب دا هرگز نه دی حکومتي چارواکي چې تاسو ته لګیا دي تدابیر چې تاسو ته مخامخ کړی دی چې یاره بازار کې مګر زی د لاک ډاون شي د غي خیال وساتئ د یو بل سره لاس ملاوه هي تاسو د غني خواله مزي غم خادیانی چې کمیدي اغله کوټي کم مطلب دا چې اغله خپل کنټرول کوي نو د دې مطلب دا نه دی چې مونږ د حکومت خلاف لګیایو یا مونږ په حکومتي چارواکو په خبرې کوو زمونږ صرف مقصد دا دی چې د الله رضا وشي او دا خلک او دا قوم چې دی د روان وخت کې داسې نشي لکه څنګه چې د ایټلی دی او څنګه چې د چین دی او څنګه چې د ایران دی دی وخت کې دا مرض چې دی دا په مونږه الله را لګل دی الله به زمونږ جوړته خو مونږ ته چې هغه کم هدایت راکړي مونږ دا پکړ دي چې مونږ په هغه عمل وکړو و زمونږ حکومتي چارواکي چې کم دي کم زمونږ ډیشیو صاحب دی ای سی دی زمونږ انتظامیه ده مونږ هغه ته دا خواست کو چې زمونږ تر دې دموه مونږ د کوسې ترالو نو پکړ ده چې د دوی سره هم مطلب دا چې خامل شي دوی لراشن راوړل شي د دوی د ډاکټر ته پوس وکړي شي د دوی د علاج مالجی پورا مدد امداد وکړي شي بل پروګرام پورې خپل رور په زلربي پښتون له اجازه راکړي د لوی الله پامان